د ټاور غر به وګورو دلته پخوا کمره و هغه به بیا ته حاضرینو ناظرینو ته ښکاره کړي. دغه وینه دا مخامخ دی. دا کې خپل بیټریانې وې. دلته ټاور و خپلې بیټریانې وې کیسه به وه. بس هغه سیټ اپ ختم شو. بیا یو دوه درې څلورم سر یا درېیم دی یا څلورم اشنا یې د غټ غره سر او غوړه ډوډۍ د لاس په غوړو. جانځې به د الله هدایت وکړي پر دغه غره یې راشوه کړو. دا اوس د راشوه کېدو غر منور صاحب دا د نن بیا چیرې کټ کړي وو دا ښایسته غر خو دی د ګوال والا د ټاور غر ورته وایي خو ساده کلي والا استعمال کوه هغو کنډی ورته ویلی کې کنډی ورته وایي ول ښایسته د اوبو چینه هم پکښې ده زما فرست ټایم دی سره له تی راول وار نو د ټاور غر به وګورو دلته پخوا کمره و هغه به بیا ته حاضرینو ناظرینو ته ښکاره کړي. کمره خو نو له دې ځایګي دی لږ معلومېږي ته خپله خبره جاري ساته دا هغه په سر کې دغه وینه دا مخامخ دی. ښه دا کې خپل بیټریانې وې او خپل ټاور کښې پر ولاړ و نو دا پیښ جوړه شوې ده 80s 81 82 په دا کې شوي دي. اوس لینک مو بیا ته ګورې عمران صاحب چې دا افغان ارت دوران شوی دی نو کېدای شي دا هلته خامخا یو دغه پر وي ډبره یو ساین ماین پر وي و هغه به پر وي هغه به وګورو نو نن به دا ځای وګورو انشاءالله. کور د ودان ډېره مننه. مجیب صاحب هم راسره دی. منور صاحب د غره په بیخ خو یې دغه د چشمه هم شته ډېرې صفا ښایستې اوبه دي. دغه د مجیب صاحب اوبه چې مجیب صاحب اوبه یې څنګه دي خوږې دي ماشاءالله زبردست ښه دغه دی. نو لوړ به بیا غر د ښکاره کړو انشاءالله اراده مو شته خدای کړه ور وبخیږو هغه کوټې هلسې موږ لږ ځایګي ته دی لږ په دغه کې د ښکاره کړه. منور صاحب تا ول دغه ته دوی وایي د غوایه ګړنګ ښه دغه چینه هم ده دغه ځای چې ده تنګی د غوایه تنګی ورته وایي که د غوایه ګړنګ ورته وایي. صحیح اوس پخوا یې غواره ایله سوي ده غوایي ایله سوی ده واټ ایور خو نوم یې مشهور دی د غوایه ګړنګ. یاره غوایه خو هم چې بدې واخلي په غوا چې بیا یې لکږي نو غوا هم کېدای شي سپینه غوا سوږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منور صاحب کوټې له خوا یې په خیر خیرات راورسېدې ډېر لوړ ډېر جګ ځای دی څنګه شوې لږ غر خو سخت وله د غره په سر کې جوړه شوې ده دلته ټاور و ښه خپلې بیټریانې وې کیسه به وه اوس هغه سیټ اپ ختم شو چونکې ټکنالوژي ډېره مخته ولاړه. دا کوټه بیسیکلي دا ټاور چې دوی لګولی د افغان رشیا وار چې و د هغه د انفارمیشن دپاره دغه یو څه نه څه دا کوټه به مو ښکاره کړو کوټه به مو ښکاره کړو نو اوس هغه سیسټم چونکې ختم شو نو موږ ډېر وخت اډونچر اوسیار دلته به ځو. ښه لږ ځایګي زه به څو ټیم کې راوختې څو ګنټې ده واخیستې اوس نو 1:30 بجه په کم 2 بجې موږ را روان شو سوا 4 بجو را ورسېدو. ماشاءالله ښه راورسېده ښه راورسېد مګر په پخو باقاعده RCC چت سریې دا ګر شاین چې یو ټریک نس یو لیار نس دا جوړ کړی دی دونې مهنت او هغو ته هم سلام دی. هغو ته سلام. تر اوسه دغه د ټاور باقیات څه نه څه معلومېږي او اندازه به پر ولګو چې دا د کوم وخت ټاور کېدای شي دا خلک څه وایي دا اوس د 1900 ده کیسه ده که دا 1800 کیسه ده که ده یا 1980 یا 1978 کې دا جوړ شوی دی 1980 و 78 کې باقاعده دلته خپل چوکیدار صحیح بیا هغه ریټایر شو دا خبره ختمه شوه نو ټاول چې هلته لاندې دی یو ښکاره که هغه ګرد پرې شوی دی وړل شوی دی دا پاته دی صحیح دی. دغه دا کمره ده دغه د ټاور چې دلته پخوا پر دروالی دغه چیرې چې یو پیلر درجې یوه پښه درجې هغه د یوې پښې ځای دغه دی دا شاید د افغان وار کې دا سوی په قول د خلکو
دغه یوه پښه ده دغه د دوی کمرې دي یوه پښه یا هغه مخامخ معلومه چې دا واقعي غټ ټاور سوی او دلته بیا زموږ ملګری مجيب رحمان دی لږ وختي راوختي هغه بیا چای پر باندې کړي دي دغه پر بوټو لګیا دی منور صاحب مې څه شیان وراوړ دا زموږ چای دی مجيب صاحب وش مدراو مجيب صاحب وش مدراو دغه د ټاور کمرې دي پانیزیان ډېر وراختلي دلته ایرمان کې لیکلي دي پلانی پانیزیو پلانی پانیزیو دا یو ګورو پیشاب پانیزی دی که څه شي دی عجبه نوم یې پرې ایښی دی پیشاب مجيب رحمان هم خپل نوم دلته سټمپ کړی منور صاحب خوند یې وکړي ډېر ښایسته نو دلته ته دا ګوره کچې ښکاره دي دلته ګوګۍ امدون ښکاره دی فارسټ سکول ښکاره دی پیله ښکاره ده کمال دا دی دلته لوی نیکان غر ښکاره دی د لوی نیکان سره ګټه تکتو ښکاره دی نو دلته هغه ویو مطلب له دغه ځای کې د زیارت پارک او هغه ښایسته غر چې ته یې وینې هغه ګر ښکاره کوي دغه د ګوګۍ او امندون چې کوم کلي دي دا بیا ګرد د سرې مځکې دي دلته موږ د سره نار سلسله وی د دا غره پکښې ته کږي د ګوګۍ ذکر بیا مخ له راغلی دا نو قربان یې سم ګوګۍ دویم تبه د باید دا نوم ځینې واړی دا چای دی هغه ګوګۍ مې در ښکاره کړه دا بیا اوس چینک ملک اکو دا د غټ غرو سر او غوړو ډوډۍ د لاس په غوړو او دا چوري چای دا نن 30 نومبر 2025 نو دا مې تاریخي پروګرام خو دی مجيب رحمان هم را سره دی ډېر همت یې وکړلی ملک اکو بیخي ډېر همت وکړي ناوخته پسې راغلی ملک ستا وشاته دغه غر دی د دغه په باره کې څه دغه ووایه هغه مخامخ وینې نه هغه ګوګیانې موګیانې ستي هغه ما شاته زخون دی هغه ګوګۍ ده ګوره ګوګۍ ده زړه چې پر وسو هغه پیله ده ګوره مخامخ پیله ده دغه د سور نر بل اړخ دغه دی دا موږ خاصه سره صحیح دی دغه دی شاته د قبلې په سر دا تکتو دی دا تکتو دی چلتن معلومه ملاجی ها بیا یو دوه درې څلورم سر یا درېیم دی یا څلورم اچنای ولې کوچنی او به د درو کې شي کاغه جلاس څه خبره دا د لاس غوړي سړی وکړي دغه نو بیا د شپې پښې کار کوي رابسم در بسم چیر راتلای سي جانځې به د الله هدایت وکړي پر دغه غره یې راشوه کړو دا اوس د راشوه کېدو غر دی یاره سخت ځای دی ډېر سخت ځای دی